بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن مې درته یو بل خامار را پیدا کړی. کو تاسو له پته لګېدلی که نه نو په دې خبرونو کې ویلي چې 50 روپۍ پټرول به ګرانېږي او بالکل څه ټینشن مه لئ، ولې چې داسې زبردست ټکنالوجي راغلې ده چې تاسو به یاد ساتئ. د دې چې صفت ما واورېدو د ویډیو قابله وه، د موټر سایکل د ویډیو قابل جوړېدو. د دې وړوکي نه به تپوس کوو چې دی چارج کوي دا څومره او دا سفر څومره کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې زویه؟ ښه یم. دا یو ځل چارج باندې څونه مزل کوي؟ دا 4 घंटे चार्ज کوي جی اور 100 کیلومتر ځي. په 4 घंटे چارج باندې 100 کیلومتر ځي. او جی د نر زویه دا ګورئ جی 100 کیلومتر په موټر سایکل چې تقریبا تاسو نن سبا ته کوئ نو 600 روپۍ خرچه راځي او په یو ځل چارج به څونه خرچه راځي کم از کم؟ په یو ځل چارج دا 6 घंटे پکې وچلېدل خرچه راځي. 6 घंटे چې څونه پکې چلیږي نو یاره یو یونټ په خرچه راځي تقریبا یو یونټ خرچې باندې تقریبا د تا 100 کیلومتر ګرځئ نو د کور یونټ چې کم دی نو هغه تقریبا دغه 50 روپو پورې وي. په 50 روپۍ باندې دی تا 100 کیلومتر ګرځئ نو رونو یو ډیره زبردسته موقع ده او دا ګاډي چا جوړ کړي دی له دعاګانې وکئ، ولې چې 50 روپۍ پټرول نور ګران شي نو د غریبانو دپاره به ډیره زیاته ګرانه شي او چې څوک هم خپل کاروبار وغیره ته ځي نو دا ګاډی دپاره ډېر آسان دی، ولې چې 100 کیلومتر خو ډېر زیات سفر دی که نه او هغه دی په 50 روپۍ باندې طی کوي. او دا ماغشتې په څو دی؟ دا 2,20,000. 2,20,000 نو به دا عام 125 نه تقریبا هونډا 17 لږ ریټ سیوا شو. او جی دغه شان. او کوم ځای پورې ته سفر پکې؟ زه بس دغه شان نوخار ته لاړ شم، جهانګیري پورې او ډېر نه ډېرې نو پېښور پورې لاړ شم. او څو کسان پې ګرځئ؟ په دې تقریبا 2 راځي او 3 راځي. ما پې څونه کسان ګرځولي داسې مخامخ ووایه؟ ما پې 3 کسان ګرځولي. 3 کسان ګرځولي. څه مسله خو نه کوله؟ نه مسله نه کوي. او سپیډ څومره وایي؟ دا تقریبا 50 پورې سپیډ وایي. 50 پورې سپیډ وایي. دا تاسو که ته په دې به یو ټرای هم به وو او تاسو سره به یې ښایو چې دې سپیډ څومره وایي، خو اصل کې ټایم نامناسب دی. داسې یو ټرای وخه بیا راشه لږه. دا ګورو سپیډ کې ډایرکټ سپیډ وایي که نه په مزه وایي؟ دا ور برابر یې که ښه. دا وګوره ماشاءالله وګوره موټرسایکل غوندې څنګه چې د پټرولو ګاډي پاسي که نه هکه شان پاسېدو. بیا را روان دی او دی به درو وګوره ښه مزېدار سپیډ کې هم ګرځي. ودرېږه بس سپیډ خو ماشاءالله ډېر مزېدار دی. دا کومه کمپني ده؟ دا نیو ایشیا. هلکه نیو ایشیا والا کمال کړی دی. کو دې نه مخکې تاسو نورې کمپنۍ وګورئ هغې حقیقت کې دومره سپیډ ما چېرته نه یې لیدلی او دکې ریوس ګیر هم وي که نه؟ او جی ریوس پکې شته دی. ریوس هم ځي او په مخکې او جی نو ښه شی دی. ډېر ښه شی دی جی. دا څنګه خلکو له به سافر ورکوي چې دا شی والی یو که مالی؟ والی جی. ستا خو پکې څه فایده نشته که څوک درته وایي چې لکه مطلب دا دی که نه که ته چاته دا پر ورکړې چې دا والی نو تا له خو کمپنۍ والا څه پیسې نه دي منلي؟ نه جی نه لکه شی صحیح جوړ کړي ځکه خلکو ته وایي. او جی دا ګورئ جی دی لکه بالکل دا شی کامیاب دی په دې وجه باندې دا راشي جی دا پاور بټن د څه ده؟ او دا آن آف بټن ده. آن آف بټن ده او دا چارجنګ دی دا ورسره ته ګرځې. او جی بس چې لکه کوم ځای کې ودرئ دي ګنټه نیمه چارج که بیا به تقریبا یو 30 کیلومتره پورې سفر درکوي. او جی دغه شان. ښه نو سامان پکې ښه ډېر راتلی شي. دا خو دا وګورئ جی زبردست هلته یې بټن وواله. دا وګورئ جی ښه مزېدار دی کې ډېر سامان هم پکې راځي که کور ته سودا وغیره راوړي که نه هغه هم پکې په اسانه راتلی شي. یو نیو ایشیا والا کمال کړی دی بالکل ښه. دا ایل ای ډي لایټ والا لږه وښایي جی. دا خو اوس رڼا د ښکاري نه او رڼا یې تیزه وي که نه؟ رڼا یې تیزه وي سپیډ یې. دا او په مزه هم کوي او تیزه هم کوي؟ په مزه هم کوي او تیزه. آرام دی پکې او 3 ګیره دي پکې. 3 ګیره دي پکې او ډیس بریک دي پکې. ها او جی دې کې خو ډېر زیات کمالات انسټال کړي دي. لکه کمپني نه ښه ټول مطمئن دي چې نیو ایشیا د ټاپ کمپني ده. او په دې کې فون هم چارج کولی شئ. دلته پکې شته دی.
د لپاره بچت کوئ که نه او داسې پنډی شعر په لرړئ نو هلته کې په دې باندې سورلي هم کولی شئ ښه موبایل هم دې چارج کېږي او ځان پسې یو کس ګرځوه په 50 روپۍ چارج باندې کم از کم 1500 روپۍ ته بیا جوړولی شي صحیح ده او پنچر خو زر نه کوي که نه پنچر نه کېږي دا اوسه پورې تا څونه موده وګرځولو د دې اندازه شته د دې یو 4 میاشتې وشوې جي 4 میاشتې او جي او څه خرابتیا خو نه کړې نه خرابتیا نه کوي کامیاب دی کامیاب دی صحیح ده جی بس ورونو دا خو تاسو له مونږه دا ویډیو را مخامخ کوله چې اوس پټرول ګرانیږي او ګرانیم ده نو په لو غوندې بچت باندې دې درته خاص تاسو ضرورتونه ټول پوره کولی شي او ښه مزېدار وړوکې ګاډی دی سپک هم دی او ارزان هم دی دونه ګران نه دی نو دا والی دا ګاډی او ښه فایده مند دی نو دې سره مونږ تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان